این سلاح‌ها و مهمات که شامل یک پایه 82، یک پایه AGS، 3 قبض راکت انداز، 4 میل پیکا، 12 میل کلاشینکوف، 25 بکس مهمات مختلف نوع، 45 فیر مرمی راکت، 14 فیر مرمی توپ 82، 20 سوپ چانته، 3 عدد مرمی BM1 می شود توسط منصوبین ریاست امنیت ملی از مربوطات این ولایت کشف و به دست آمده است. زمونږ د کشفي ارګانونو په بریالي عملیاتو سره او د هغوی په بریالي کشف سره مونږ د ګل اکبر په نامه چې مخکې د خیزشانو قمندانو او د هغې ډیپو کشف کړله. تقریبا د 3 پورې راکېټونه دي او 4 میله فیکا دي روسۍ او 21 میله کلاشینکوفونه نیولي دي. الحمدلله چې نور ورسره ګڼ شمېر مهمات دي، یو قبضه 82 دی او ورسره نور ګڼ شمېر مهمات نیولي دي. نو الحمدلله چې زمونږ دغه لویه لاسته راوړنه ګڼو، ځکه د دوی دغه کوم اسباب او شیان چې د بیت المال دوی په ځای کړي، الحمدلله چې هغه زمونږ د کشفي ارګانونو له طرفه کشف شلل او الحمدلله چې زمونږ لاسته راغلل. آقای اسامه از افرادی که سلاح و مهمات دولتی در نزدشان است می‌خواهد که آن را بر ریاست امنیت ملی تسلیم نموده و در قسمت جمع‌آوری بیت المال همکاری نمایند. موږ خو دوی ته مخکې هم خبر ورکړی و چې مثلا کوم کسانو سره د بیت المال اسلحه یي، نو دا د بیت المال اسلحه ده، د خلکو شخصي نه ده، نو هغه دې وسپاري. مثلا که د هر دغه پورې د استخباراتو پورې تعلق لري، هغه دې استخباراتو ته وسپاري، مثلا د وندان امني مربوط هغوی ته دې وسپاري. نو دا موږ مخکې دوی ته اطلاع او پیغام لیږلی و، نو بیا هم موږ دوی ته خبر ورکوو چې مثلا که چا سره اسلحه د بیت المال پاتې، هر شی د بیت المال یې هغه دې وسپاري. نو چې په آینده کې مثلا یې کشفوو، د هغې نه وروسته پرې موږ عملیات کوو، نو ښه به دا شي چې هر شی د بیت المال چا سره یې خپله یې وسپاري.